بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف بسلسله کې دا زمونږه 15 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د جمع اقصا او د تسخیر د جوړولو طریقه بیانو او تدې قانون په دویمه حصہ کې به مونږه د مد زائده والا قانون چې د هغې تعلق هم د جمع اقصا او د تسخیر سره دی هغه بیانو. د کمې کلمې نه چې مونږه جمع اقصا جوړو او د جمع اقصا دویم نوم جمع منتهل جموع هم ده. چې د کومې کلمې نه مونږه جمع اقصا جوړو نو د هغې کلمې کم لومبني دوه حروف دي مونږ به دې له فتحې ورکو، دواړه به مونږه مفتوح کو. د دې نه بعد یعنی په دریم ځای کې به مونږه الف علامت د جمع اقصا راوړو. اوس د دې نه بعد د کوم کلمې نه او د کوم لفظ نه چې مونږه جمع اقصا جوړو که د دې نه بعد حرف دا مشددو نو دغه حرف دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو. او کچری د الف نه بعد دو حرفونه نو په دې کې به د لومبې حرف دا مونږه په هغې باندې چې کوم حرکت دی دا به مونږه په کسرې سره بدل کو او دا دویم حرف دا به مونږه په خپل حالت باندې پریږدو. او کچری د الف نه بعد درې حرفونه نو لومبي حرف له به مونږه کسره ورکو، دویم حرف به مونږه په یای ساکنې سره بدل کو او دریم حرف دا به مونږه په خپل حالت باندې پریږدو. اوس مونږه ته دې صورتونو مثالونو له راځو. کچرې د الف نه بعد حرف دا مشددو نو مونږه دا خبره وکړه چې دغه مشدد حرف دا به مونږه په خپل حالت باندې پریږدو. مونږه د دابتون نه جمع اقصا جوړو نو لومبني دو حرفونو له به مونږه فتحې ورکو او په دې صورت کې د الف دا به مونږه په وو سره بدلو او ته دې متعلق قاعده دا مونږه ته د قانون په دویمه حصہ کې بیانو. نو دغه الف دا مونږه په وو سره بدل کو او مونږه دغه لومبني دو حرفونو له فتحې ورکړي او په دریم ځای کې الف علامت د جمع اقصا راوړ نو مونږ سره جوړ شو دوا. اوس د دې نه بعد حرف بعد او دغه مشدد ده نو دا به مونږ په خپل حالت باندې راوړو نو مونږ سره به د دابتون نشي دوابون او دا تا دا د مؤنث علامت دی ځکه چې دابتون دا د اسم فاعل صیغه ده، اصل کې دا داببتون ده. چې کله د الف نه بعد دو حرفونه وي نو د هغې مثال مونږ سره دی مزربون. د مزربون نه مونږه جمع اقصا جوړو نو میم او ضاد له مونږه فتحې ورکړي. په دریم ځای کې مونږ الف د علامت د جمع اقصا راوړ نو مونږ سره جوړ شو مضوا. اوس د دې نه بعد دو حرفونه دي، یو را ده یو با ده. نو لومبي حرف له مونږه کسره ورکړه نو مونږ سره جوړ شو مضاربون. او چونکې دا غیر منصرف دی ځکه چې جمع منتهل جموع کمې صیغې دي دا غیر منصرف دی، لہذا تنوین ته مونږ وغورځاو نو مونږ سره د مضربون نه جوړ شو مضاربو. چې د الف نه بعد درې حرفونه وي د هغې مثال مونږ سره دی مزرابون. چې کله مونږ د مزرابون نه جمع اقصا یا جمع منتهل جموع جوړو نو میم او ضاد له مونږه فتحې ورکړي او په دریم ځای کې الف علامت د جمع اقصا راوړ نو مونږ سره جوړ شو مضوا. اوس د دې نه بعد درې حرفونه دي، یو را ده بل الف دی او دریم با ده. نو لومبي حرف له مونږه کسره ورکړه نو مونږ سره جوړ شو مضاري. او مونږه دا خبره وکړه چې دا دویم حرف دا به مونږه په یای ساکنې سره بدلو او په دې کې هغه د الف والا قانون جاری شوی دی کوم چې په مخکینی درس کې مونږه ذکر کړو. ځکه چې د الف نه مخکې حرف باندې کسره راله نو دغه الف دا به مونږ په یا سره بدل کو او د با نه به تنوین مونږه وغورځو، دغه تنوین به مونږه په ضمې سره بدل کو. نو د مزراب نه به مونږ سره جوړ شي مضاریبو.
نو دا مونږ سره د جمع اقصا د جوړولو طریقه شوه. تدې حاصل او خلاصه دا شوه چې د کم حرف نه یا د کومې کلمې نه یا د کوم لفظ نه مونږ جمع اقصا جوړو نو د هغې لومبني 2 حرفونو له به مونږ فتحې ورکو. په دریم ځای کې به الف علامت د جمع اقصا راوړو. که د دې نه بعد حرف هغه مشدد نو دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو، او که مشدد نو او 2 حرفونه نو په دې کې به لومبي حرف له به مونږ کسره ورکو او دویم به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. او کچرې 3 حرفونه نو لومبي حرف له به مونږ کسره ورکو، په دویم ځای کې به مونږ دویم حرف به مونږ په یای ساکنې سره بدل کو، او د دریم حرف کې به مونږ څه چیل چال نه کو. البته چونکې دا صیغې د جمع منتهى الجموع او د جمع اقصا ده، دا غیر منصرف دی، لہذا تنوین دا به مونږ ته دې نه غورځو. اوس مونږ به تصغیر څنګه جوړو؟ نو د تصغیر د جوړولو اسانه طریقه دا ده چې د کومې کلمې نه یا د کوم لفظ نه مونږ اسم تصغیر جوړو نو د هغې لومبي حرف له به مونږ ضمه ورکو، دویم حرف له به مونږ فتحه ورکو، او په دریم ځای کې به یا د تصغیر علامت دا راوړو یا ساکنه د تصغیر علامت دا راوړو. لومبي حرف له به مونږ ضمه ورکو، دویم حرف له به مونږ فتحه ورکو، په دریم ځای کې به مونږ یا راوړو د تصغیر علامت. نو اوس که د دې نه بعد یو حرف دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. که 2 حرفونه نو لومبي حرف له به مونږ کسره ورکو، دویم حرف به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. او که 3 حروف نو لومبي حرف دی له به مونږ کسره ورکو، دویم ځای کې یای ساکنه، او دریم حرف دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. هغه تفصیل له پکې کوم تفصیل چې مونږ په جمع اقصا کې بیان کو. اوس مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو چې د یا علامت تصغیر نه بعد یو حرف وي. د هغې مثال دی رجلون. نو اوس مونږ د رجلون نه تصغیر جوړو، په دې کې مونږ تصغیر کوو. نو د را دا لومبی حرف دی، جیم دا دویم حرف دی. نو مونږ ویلو چې لومبی حرف له به مونږ ضمه ورکو او دویم حرف مونږ به دی له فتحه ورکو. نو مونږ سره به جوړ شي روجا، او دریم ځای کې به مونږ یا علامت د تصغیر راوړو. نو مونږ سره جوړ شو روجی. اوس د دې نه بعد یو حرف دی، نو دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. نو د رجلون نه مونږ سره جوړ شو روجیلون. اوس د 2 حرفونو مثال مونږ ذکر کوو. لکه د مزربون نه مونږ اسم تصغیر جوړو. نو مونږ لومبي حرف له ضمه ورکړه، ضاد لم فتحه ورکړه، او په دریم ځای کې مونږ یا ساکنه د تصغیر علامت راوړ. نو مونږ سره جوړ شو موزی. اوس د دې نه بعد 2 حرفونه دي، یو را ده یو با ده. په را باندې فتحه ده، دغه مونږ په کسرې سره بدل کړه. نو مونږ سره د مزربون نه جوړ شو مزیربون. او کچری د یای ساکنې نه 3 نه وروستو 3 حرفونه وي، نو د هغې مثال مونږ سره دی مزرابون. اوس د دې نه مونږ اسم تصغیر جوړو. نو لومبي حرف له مونږ ضمه ورکړه، دویم حرف له مونږ فتحه ورکړه، په دریم ځای کې مونږ یا علامت د تصغیر راوړ. اوس د دې نه بعد 3 حروف دي، یو را ده یو الف ده یو با ده. نو را له مونږ کسره ورکړه. نو اوس د الف نه مخکې حرف باندې چې کوم حرکت دی نو دا د الف مخالف دی، لہذا دغه الف مونږ په یا سره بدل کو. نو مونږ سره د مزرابون نه جوړ شو مزیریبون. نو د تصغیر د جوړولو کومه قاعده ده او کوم قانون دی، نو د هغې حاصل او خلاصه دا شوه چې د کومې کلمې نه مونږ اسم تصغیر جوړو. نو لومبي حرف له به مونږ ضمه ورکو، دویم حرف له به مونږ فتحه ورکو، په دریم ځای کې به مونږ یا علامت د تصغیر راوړو. که د دې نه بعد یو حرف نو هغه به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. که 2 حرفونه نو لومبي حرف له به مونږ کسره ورکو، دویم حرف به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. او که چیرې 3 حرفونه نو لومبي حرف له به مونږ کسره ورکو، دویم ځای کې به مونږ یای ساکنه راوړو، او دریم حرف دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. اوس د دې قانون دویمه حصه مونږ ذکر کوو. د دې د ذکر کولو نه مخکې
دا خبره ضروری ده چې مونږه مدم وپیژنو او مده زایده مو وپیژنو. مده دې ته ویل کېږي چې کله د حروف علت د هغې نه مخکې حرکت د هغې موافق وي نو دې ته به مونږه مده وایو. او مونږ سره حروف علت دا درې دي، یو واو دی، یو الف دی او دریم یا ده. د الف موافق حرکت دا فتحه ده، نو که د الف نه په مخکې حرف باندې فتحه وه مونږ به دې ته الف مده وایو. او د واو موافق حرکت دا ضمه ده، نو که د واو ساکن نه په مخکې حرف باندې پیش و مونږ به دغې ته واو مده وایو. او د یا موافق حرکت دا کسره ده، نو که د یا ساکن نه په مخکې حرف باندې کسره وه نو دغې یا ته به مونږه یای مده وایو. نو دا خو مده ده. اوس مده زایدې څه ته وایي؟ نو مده زایده دې ته وایي چې دغه الف د مدې کوم الف دی یا د مدې کوم واو دی یا د مدې کوم یا ده، نو دغه واو الف او یا دا د فا عین لام په مقابله کې نه وي نو دغې مدې ته به مونږه مده زایده وایو. یعنی دا هغه مده ده چې د فا عین او د لام کلمې په مقابله کې نه ده واقع شوي. نو اوس مونږ سره قانون او قاعده دا ده چې کله د اسم په دویم ځای کې مده زایده واقع شي، یعنی هغه مده واقع شي چې هغه د فا عین او د لام کلمې په مقابله کې نه وي او ته دغې اسم نه مونږه جمع اقصا جوړو یا تدینه مونږه اسم تصغیر جوړو، نو دغه مده زایده چې کوم د اسم په دویم ځای کې واقع شوي ده نو دغه مده زایده به مونږه په واو مفتوحه سره بدلو او تدې دا بدلول دا واجب او ضروری دي. د قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د اسم په دویم ځای کې مده زایده واقع شي او ته دغې اسم نه مونږه جمع اقصا یا اسم تصغیر جوړو نو دغه مده زایده کومه چې په دویم ځای کې واقع شوي ده نو ته دې په واو مفتوحې سره بدلول واجب دي. مثلا د ضاربتون نه مونږه جمع اقصا جوړو نو که مونږه وګورو ضاربتون دا د فاعلتون په وزن باندې راغلی ده، ضاربتون بر وزن فاعلتون، نو په دې کې الف مده ده لیکن دا مده دا زایده ده ځکه چې د فا عین لام په مقابله کې نه ده. نو اوس مونږ ته دې ضاربتون نه جمع اقصا جوړو نو دغه الف دا به مونږ په وو سره بدلو نو مونږ سره به د ضاربتون نه جوړ شي زواربون. او د جمع اقصا کومه طریقه ده هغه مخکې مونږ په تفصیل سره ذکر کړه. یا ته دغې ضاربتون نه مونږه اسم تصغیر جوړو نو بیا به هم دغه الف دا به مونږه په واو مفتوحې سره بدلو نو د ضاربتون نه به مونږ سره جوړ شي زویربتون. نو دا خو د الف مدې مثالو، یعنی د اسم په دویم ځای کې الف مده واقع شوي ده او دغه مده زاید وه. اوس مونږه د واو مدې مثال ذکر کوو چې واو مده زایده د اسم په دویم ځای کې واقع شوي او مونږه د هغې نه جمع اقصا جوړو یا د هغې نه مونږه اسم تصغیر جوړو. لکه مونږه د تو مارون لفظ نه جمع اقصا جوړو نو تو مارون په دې کې هم د واو مده زایده ده او دا په دویم ځای کې واقع شوي ده. دا واو د فا عین لام کلمې په مقابله کې نه دی. نو اوس چې د دې نه مونږه جمع اقصا جوړو نو دغه واو دا به مونږه په واو مفتوحې سره بدلو، دا مده به مونږه په واو مفتوحې سره بدلو نو د تو مارون نه به مونږ سره جمع اقصا شي توامیرو او تدینه به مونږ سره اسم تصغیر شي تویمیرون. اوس مونږ د یای مدې زایدې مثال ذکر کوو چې هغه په اسم کې په دویم ځای کې واقع وي او زاید وي. نو د هغې مثال دی ضویرابون، ضواد دی بیا یا ده بیا را الف او با.
نو دام ضراب بر وزن فیعال دی کې هم یا مده زایده ده. اوس د دې نه مونږه جمع اقصا جوړو نو دغه مده زایده ده به مونږه په واو مفتوحې سره بدل کو نو د ضراب نه به مونږ سره جمع اقصا شي زواریبو او چې کله مونږ ته دې نه اسم تصغیر جوړو نو د ضراب نه به مونږ سره شي زویریب. نو دا مونږ سره قانون شو چې د کلمې د مونږه جمع اقصا او اسم تصغیر څنګه جوړو او بیا چې کچری د دغه کلمې په دویم ځای کې مده زایده واقع شوي او د دغه کلمې نه مونږه جمع اقصا او اسم تصغیر جوړو نو دغه مده زایده به مونږه په واو مفتوحې سره بدلو. نو دا زموږ سره تدې قانون حاصل او خلاصه شو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.